بسم الله الرحمن الرحیم. د لکی مروت خوږو پښتنو السلام علیکم. ما یوه نیمه میاشت کېږي چې الف مې اخیستی ده، او په دې یوه نیمه میاشت چې زما د وس نه په سړکونو، په اریګیشن، په اګریکلچر او تعلیم او په انتظامی امورو چې کار به کولی سلی، هغه ما خپل کوشش لګیا ده. من چې په چې یوه میاشت رمضان تېر شه، زه خبر یم چې موږ په خبرې باندې بدامني ده، تاسو یې وینو. خو دوه خبرې ته کوم. یو خو به چې کوم شوره پورې بدامني دی، بدماش دی، غونډه دی، قاتل یا د شوکې وال د لاسه ده، یا جوارګر د لاسه ده، یا چرس فروش یا نشه فروش د لاسه ده. دا ټول خلک دلته دغې خاورې نه دي، او دا ګیله دی تاسو له ما نه جوړېږي چې څوک در نه شوکه کوي او بیا وایي چې شوکیا وکړل لاړل دی او بیا ګیلې ما تر لټو. څرنګه در نه دي څوک؟ ټول غیرتي تکړه پښتانه یو چې خبرې ورو چې شوکه کېږي، غلا لګیا ده. تاسو د قرآن وایي چې تاسو کلو په کلو ورپسې چیغې کوئ چې غل په چا تېر سا جندې وواته پېغور به جوړېږي. یا پورته چې ډز در باندې کوي، ډز په کوئ، په خپلې خبرې به غل نه پرېږدو، شوکې ول به نه پرېږدو. په قانون چې در باندې ولاړ یم، په پښتو چې در باندې ولاړ یم، دا مې تاسو سره لوز ده. تاسو به همت کوئ. زه توپک نه سه اخیستلی چې غله پسې پرېږدم، خو ته به پسې پرېږدې، توره به ته کوې او در باندې ولاړ به زه یم. واوره، هر یو پښتانه ته وایم چې ته توره وکړې، غلر ونچې، چې میندو یې کوک پړی ورچوه، کرشوه یې او شوکې والده په خره یې چینوه، مخ ورتوروه په دغې خاورې باندې چې بیا څوک همت نه وکړي. څلوېښتۍ حساب جوړ کړو، اصله اوچته کوي. خو چې بیا در نه خبر شو چې یاره په پیزو باندې یا په نورنګ روډ باندې یا په بیګوخیل روډ باندې یا په درتنګ روډ باندې چې شوکه وکړه، خلک ورپسې رونه وتله، روډونه مو بلاک نه کړله، سړي در نه ووتل. که شاته په خبرېږو چې پلان کې و، بیا اطلاع کوئ، بیا به چې کوم دا قومي چیغه به پسې کوو او قومي جرګه به پسې کوو چې پورو چې او په کلو شی به یې نه پرېږدو. دا بلکل تاسو سره ښه سنجیده لفظ ده. ډېرې مزې یې واخیستلې او ډېرې چې کوم ده وغرولې. قسم په خدای په ایمان داسې چرمن به وباسو، خو چې تاسو تعاون یې سره پرچک سئ، تاسو یې چې کوم د لاسه پښې وتړئ. او دې نه علاوه پولیس ته هم دا وایم، دا په علاقې چې کومه بدامني ده، کومې قبضه مافیا ده، کومې جوارۍ دي، کومې نشې فروخت ده، دا بند کړئ. بلکل موږ به مکمل تعاون در سره باحیثیت د ممبر نیشنل اسمبلی. او دومه چې کومه بدامني ده چې کوم ده د فوج او طالب منچې ده، دې دپاره به منریلي کوو، دې دپاره به فریقینو سره خبره کوو، دې دپاره به کوشش کوو چې خلک چې کوم ده له کورونا اوچتېږي نه، دې دپاره به کوشش کوو چې امن راشي. دا وایم آی ډي پي کېدلو ته مو مجبوروئ چې بیا د خپل وطن رانه پاتې. نو امن ریلي به کوو، کانفرنس به کوو، مروت قومي جرګه به جوړوو، جرګې به کوو. خدای ته وګورو، موږ علاقه ډېره د پسماندګۍ او د تباهۍ شکار ده. رحم را باندې وکړئ، طرف را باندې وکړئ. د دې یوې خاورې څښتن یو، یوې خاورې خاوندان یو، یوې خاورې چې کوم د اوسېدونکي یو. دا یې تا خاوره هم ده، دا یې ما خاوره هم ده. خپلې خاورې به خدمت کوو. خپلې خاورې چې کوم ده چې څوک بدامني جوړول غواړي، هغې ته به موږ ورمخته کېږو او هغه سړي باندې به دا غږ کوو چې ولې داسې کار کوئ. راځئ چې ټول سره یو موټی شو، او انشاءالله ان قریب به د خپلې خاورې د امن دپاره به کانفرنسونه کوو، ریلیګانې به کوو، جلسې به کوو، مروت قومي جرګه به جوړوو. زه در سره ولاړ یم، مخکې مو نقصانونه اخیستي دي، او بیا هم چې څه راځي انشاءالله تېروو به. ظلم زیاتوب به چا سره نه کېږي. مظلوم سره به ولاړ یم، آکه د طالب د کور سړی او آکه عام پښتوني. او چې څوک په دغې خاورې باندې خامخا چې کوم ده هوا خرابوي او نه خلق اوسېدا ته پرېږدئ، هغو خلکو ته به مخنیوی کوو. زه تاسو ټولو ته خواست کوم، راځو چې د خپلې خاورې خدمت وکړو، راځو چې په د خپلې خاورې باندې امن راولو، او د هر یو سرتیري، هر یو بدماش، هر یو غونډه د هغه تلاس واچوو چې په دغې خاورې باندې مظلوم سره نور خلک ظلم ونه کړي. ډېر مننه.